بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. دری آیاتوننا ما قبل ابتدا کے مسئلہ ذکر شا چې قرآن کریم یو سید او نیغه لار ده، په دې کې څه شک او شبهه نشته. د هغې نه وروسته دا خبره ذکر شوه که یو انسان په دې قرآن شک کوي وإن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثله، نو بیا د دې قرآن کریم په شان یو صورت پیش کوي. نو دلته کې اوس دا مسله ذکر کیږي چې کفارو وی چې د قرآن په مثل یو صورت پیش کول خو مونږ ته مشکل پریوتل، دا خو نشو کولی. البته زمونږ په قرآن باندې څه شکوک او شبهات دی، نو دلته کې د هغه شکوک او شبهاتو جوابونه ورکوي. دی وی چې قرآن کریم دا د الله کلام نه دی، دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځانه جوړ کړی. ځکه که قرآن کریم د الله کتاب وی نو په دې کې بیا د حقیرو اشیاو ذکر ولې الله تعالی کړی دی. لکه الله مثال ذکر کړی دی، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هلته کې د مچ ذکر شوی دی او شلمه سپارې په آخر کې سورې عنکبوت کې الله تعالی د عنکبوت د جولا ذکر کړی، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت. هلته د جولا ذکر دی. نو په دې قرآن کریم کې داسې د حقیرو څیزونو ذکر ولې راغلی؟ که دا د الله کلام نو الله پاک په داسې د حقیرو څیزونو ذکر نه کو. نو دلته کې الله تعالی د هغې جواب ورکوي چې ګوره دا اعتراض تاسو بې ځایه دی. مثال خو چې راځي دا خو د مسلې د وضاحت لپاره راځي. او بله خبره دا چې د یو حقیر څیز مثال څوک ذکر کوي، د یو حقیر څیز مثال ذکر کوي، نو د هغې دپاره حقیر څیز راوړي. ځکه د مثال مناسبت دا د ممثل سره وي، دا سره ممثل سره خو نه وي. چېرې څوک مثال بیانوي نو چې دا اعلی دی نو اعلی مثال به بیانوي، او که څوک مثال بیانوي دی حقیر دی نو حقیر مثال به بیانوي. د دې د ممثل سره څه تعلق نشته، مناسبت نشته. دا به مناسبه د ممثل سره وي. که ته یو حقیر څیز د هغې ذکر کوې نو مثال ولو هم حقیر راوړه، که ته یو اعلی څیز ذکر کوې د هغې لپاره مثال هم اعلی راوړی کېږي. نو الله تعالی د دې څیزونو نه حیا نه کوي، شرم نه کوي چې ستاسو د پوهې دپاره یو مثال ذکر کړي، د یو ماشي مثال ذکر کړي، یا د هغې نه ښه سیوه یعنې ښه حقیر چې دی نو د دې مثال ذکر کړي. او دا اعتراض هر څوک نه کوي. کم خلک چې هغه مؤمنان دي هغه په دې خبره باندې پوه دي چې دا مثال د الله د طرفه حق دی. زمونږ د پوهې او د سمج دپاره الله دا مثال ذکر کړی دی. او کم خلک چې هغه ګمراه دي، کافران دي، نو هغه بیا دا اعتراضات پورته کوي چې الله څه اراده د دې مثال نه کړې ده. بیا د هغې نه وروسته الله تعالی حکمت بیانوي، یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. نو د دې ځای نه د کفارو په قرآن کریم باندې یوه شبهه او د هغې اعتراض الله تعالی جواب چې کوم دی نو دا ورکوي چې ګوره دا کلام د الله دی. الله د داسې څیزونو د بیانولو نه هغه حیا نه کوي. دا خو ټول د الله یو شان مخلوق دی. دا خو د انسان فطرت دی. تکبر چېرې دی لږ مالدار شي د غریب په نوم اغوستو ورته ځان بد ښکارېږي، یا د ځانه په ماتحت ورته په نوم اغوستو ځان بد ښکارېږي. دا خو ټول د الله یو شان دی مخلوق دی. که ماشه دی، که هغه جولا دی، که هغه مچ دی، که هغه انسان دی، دا خو ټول د الله تعالی یو شان دی مخلوقات دي. الله پیدا کړي دي، نو الله تعالی به د هغې په مثال باندې او په ذکر باندې هغه څه حیا او څه شرم محسوس کړي.
نو ان الله یقینا الله تعالی لا یستحی حیا نه کوي شرم نه کوي د سنا ای یضرب مثلا ما ای یضرب دا چې بیان کې مثلا ما مثال ان الله لا یستحی حیا ستوي حیا انقباض النفس عن القبیح مخافة الذم یو انسان دی او قبیح کار دا غینه د انسان د زړه بندیږي تنگ شي چېرې څوک را باندې ذم ونه وي څوک را باندې بدرد ونه وي نو دې ته حیا وایي. اوس دا خو زمونږ د مشران طلبا وایي چې دا خو بیا د انفعالونه دي تر یو انسان له اثر قبول کې هغه کار چې کوم دی نو ته نه کې ته شرم محسوسې نو دلته کې یا د حیا نه مراد غایه ده لکه ته یو چا نه شرم محسوس کړي نو ته یو کار نه کې پرېږدې نو په دې وجه باندې هغه غایي معنی دلته کې بعضې مفسرینو کړې ده لا یستحي په معنی د لا یترکو باندې چې الله نه پرېږدي ای یضرب مثلا ما چې بیان کې څه مثال او بعضې مفسرین وایي چې نه دا حیا دا د الله صفت دی خدا شاته چې منګه کم تعریف کو انقباض النفس عن القبیح مخافة الذم نو دا د انسان د حیا تعریف دی او د الله دا حیا مستقل صفت دی خو هغه مجهول الکنه ده ځکه چې کم صفات د مخلوق دي او کم صفات د خالق دي پرې کې صرف اشتراک لفظي نور درې حقیقت دا بیل بیلی نه بهر کیف ان الله یقینا الله تعالی لا یستحی شرم نه کوي ای یضرب مثلا ای یضرب دا چې بیان کې مثلا ما څه مثال د دې نه حیا نه کوي ځکه مارتوي چې مناسبت د مثال دا د ممثل سره د ممثل سره نه نو الله د خپل ځان لپاره خو مثال نه بیانوي بلکې یو حقیر سیز مثال د یو حقیر سیز سره بیانوي مثلا ما مثلا کې را تنوین دا د تنکیر دپاره دی او دا ما چې کوم دی نو دا زایده دپاره د زیادت د تنکیر مثلا ما څه مثال او یاره ما چې ده نو دا نکره ده او صفت دی د مثلا نو دپاره د مزید ابهام پیدا کولو دپاره مثلا ما څه مثال بعوضتن د یو ماشي مثال الله ذکر کی فما فوقها یا زیاد تماشینا نو دا فما فوقها دا بدل دی د بعوضتن نه د مثلا نه یا چې کوم دی نو عطف بیان دی یا زیاد تماشینا نو دا فوقیت یا فوقیت د جسم دی چې د ماشي نه لږ غټ سیز مثال ذکر کړي لکه د مچ مثال ذکر کړی ولسمه سپاره کې یا شلمه کې د جولا مثال ذکر کړی دی او فما فوقها یا دا فوقیت په حقارت کې دی چې د ماشي نه زیات حقیر د دې نه معمولی سیز چې نو دا ذکر کړي د دې نه الله تعالی حیا شرم نه کوي د مفسرینو لیکلي چې مثال د ماشي دا اکثر بیانېږي د دنیا دار سړي دپاره دا ماشي چې کله نهر یا وږی نو دی ښه چوس چابه کې دی الوتی هم شي او دی برابرې صحتمند دي خو چې دی کله خوراک وکړي راوینه د انسان نه وسکي او بیا دی مړیږي نه نو آخر کې دی اکثر وچ وي ختم شي هلاک شي نو همدغه شانتې دا دنیادار انسان چې د زړه ته د دنیا محبت دومره نه ورکوز شوی نو دی برابري خو چې کله دی را دنیا دومره راکاږي او هرسناک شي او دی د دنیا هغه محبت زړه ته ورکوز کي نو دی مړ شي د مر نه مطلب دا چې د روح چې دی نو دا زړه یې مړ شي ختم شي اوس مخکې الله تعالی بیان د حکمت د مثال کوي دوه حکمتونه الله تعالی بیانوي چې دا مثالونه دا مې ولې ذکر کړي دي نو نمبر 1 دا مثال د دې لپاره ذکر شو چې تمیز د خلکو راشي فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم
واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. مؤمن او مسلمان بیل جدا شي. او دویم نمبر حکمت الله د مثال بیانې ترتب د مختلفو آثارو دی. ترتب د مختلفو آثارو، مختلف آثار مرتب شي، هغه شی هدایت او گمراهی ده. د مثال نه وروسته دوه خبرې وجود ته راشي، څوک پې ګمراه شي او څوک چې دی نو هغه هدایت بیا مومي. نو دا دوه قسمه حکمتونه الله تعالی د دې مثال چې دی نو دا بیانوي. نو فاما الذین پس هغه خلک آمنو چې ایمان یې راوړی فیعلمون پوهیږي هغه انه چې دا مثال الحق حق دی من ربهم د دیو د رب د طرف نه. الله مثال زموږ د پوهې او د سمج دپاره راوړی دی، د الله له طرفه حق دی. واما الذین هر هغه خلک کفرو چې کفر یې کړی فیقولون پس هغه وایي ماذا اراد الله څه اراده کړې ده الله تعالی بهذا مثلا د دې مثال نه، په دې مثال سره الله څه اراده کړې. نو مخکې الله فرمایي اراده مې دا ده. دویم نمبر هغه حکمت چې ترتب د مختلفو آثارو هدایت او ګمراهي ده. څوک په مثال سره نیغلار بیا مومي او څوک پرې سره ګمراه شي. یضل بی کثیرا گمراه کې الله تعالی پرې مثال سره ډېر خلک ویهدی بیا او هدایت ورکې پرې سره کثیرا ډېرو ته. څوک یې ومني هدایت دی، څوک ته انکار وکړي ضلالت او ګمراهي ده. وما یضل بیا او نه ګمراه کېږي پرې سره الا الفاسقین مگر فاسق خلک. فاسقین پرې سره ګمراه شي. فاسق څه ته وایي؟ فسق اصل کې خروج ته وایي، وتلو ته ویلی شي. لکه عرب چې کله کجوره چکۍ چې پخه شوې ده که نه ده او دا کجوره ماته کې او د دې نه دلنه دا سړی چې دی دا ترې راسې وځي نو عربه فسقت النوات من التمر. دا سړی د دې کجورې نه چې دی نو دا فاسق شو، یعنی خارج شو. نو فاسق دته هم فاسق د دې وجې نه وایي چې دی د الله چې کم حدود قایم کړي دي د هغې حدودو نه دی بهر ته خروج وکړي نو دی ته فاسق ویلی شي. او کله کله یو انسان عقیدتن د هغې حدودو نه بهر ته خروج وکړي نو دغه فاسق کافر ته بیا ویلی شي. نو دا فاسق دا د کافر دپاره هم استعمالیږي او د عاصي او ګناهګار مسلمان دپاره هم استعمالیږي. نو که بالکلیه دا د دین نه بهر خارج شي نو دغه فاسق بیا کافر دی. او که چرته کې جزئی طور یعنی عملی طور دا د الله د حدودو نه خارج شو یعنی عاصي مسلمان ګناهګار مسلمان نو ده ته بیا هم فاسق ویلی شي. نو کله کله فاسق دا عاصي او ګناهګار ته ویلی شي او کله کافر ته ویلی شي. دلته دې مراد کافر دی. او د فقهاو یوه اصطلاح ده، فقهاو اصطلاح ده چې هغه فاسق هر هغې کس ته ویلی شي فقها چې یو ګناه کبیره وکړي او بیا د هغې نه توبه ونه باسي او یا صغیره ګناه کوي خدای پې دوام کوي همیشوالی کوي هغه ترکۍ نه او پریدي نه دې ته فقها فاسق وایي. که چرته کې دا ګناه چې دی کوي صغیره دوامن یې کوي دا په پټې طریقې سره کوي څوک پې نه خبروي نو دا له فاسق دی. او بیا که چرته علی الاعلان یې کوي ښکاره باره یې کوي هر انسان ییني نو دې ته بیا فقها چې کوم دی نو فاجر وایي. فاجر چې دی علی الاعلان ګناه کوي دا د فقهاو اصطلاح ده. نور فاسق دا خارج ته ویلی شي نو کله کلي طور باندې اوسي عقیدتن نو دا بیا کافر دی فاسق. او کله کله د مسلمان ګناهګار دپاره راشي نو جزئی طور عملی طور دی اوسي دلته د کافر مراد دی. وایي دا فاسق کم خلق دی یعنی دا بره چې پرې قرآن باندې اعتراضات کوي او د مثالونه انکار کوي دا کم خلق دی دا فاسق خلق دی. الذین دا فاسقین خلق دی ینقضون چې ماتوي عهد الله وعده د الله من بعد میثاق وروسته د مضبوطولو د هغې نه یو عهد دی چې عامه وعده ساده او یو میثاق دی. میثاق هغې وعدې ته ویلی شي چې په دې باندې قسمونه وکړی شي، په قسمونو باندې د دې تاکید راشي مضبوطه شي. نو الذین دا فاسقین هغه خلق ته ینقضون عهد الله چې ماته وعده د الله تعالی. نو دلته کې د عهد نه کم عهد مراد دی؟ نو بعضې مفسرین وایي چې د دې نه مراد عهد ازلي دی. ازل کې الله تعالی عالم ارواح کې
د تمام انسانانو هغه روحونه د حضرت آدم علیه السلام د پشت نه راویستل د سرو میږو په شکل کې عالم ارواح کې الله د خپل قدرت ښی لاس د آدم علیه السلام په پشت یعنې په ملا باندې راښکوده. نو د دې نه چې کم نیکان خلک دی د قیامت د ورځې پورې پیدا کېږي هغه ته الله تعالی راویستل او بیا د خپل قدرت ګس لاس روایت کې راځي دا الله تعالی د آدم علیه السلام په پشت راښکود په ملا باندې. نو د قیامت د ورځې پورې په ترتیب سره چې کوم انسانان پیدا کېږي عاصي ګناهګاران نو دا یې ترې راویستل. ارې ټولو ته الله تعالی وفرمیل چې الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم؟ نو دې ورله جواب ورکوي بلا ته زمونږ رب یې. نو دلته کې هغه وعده د الله سره شوې ده او چې دنیا ته یو انسان راشي الله تعالی د انبیا دنیا ته راولي او دغه شان د کتابونه الله تعالی نازلې دنیا ته دا صرف د هغې عهد تجدید دی د هغې یاد دهاني ده چې انسانه د الله سره د هلته کې لوس کړی دی عهد دی کړی دی هغه رایاد که هغه یې راومه نو د هغې دپاره الله انبیا دنیا ته راولیږي او دغه شان د کتابونه راولیږي. نو هغه عهد چې انسان ماتی پرې کوي نو هغه بیا دلته کې په هغه کتاب باندې هم اعتراض کوي کم کتاب چې د هغې د یاد دهانۍ دپاره رالیږلی الله او په هغې نبي باندې هم اعتراض کوي چې کم تا ته هلته کې کم نبي تا ته د هغې هغه یاد دهاني کوي. نو چې یو سړی هغه وعدې ماتی نو بیا به هغه کتاب څه ومني چې د هغې د تجدید دپاره راغلی هغه نبي به څه ومني چې تا ته د هغې تذکره او یاد دهاني کوي. نو عهد الله نه مراد یې هغه دی او چا ویلي چې یا ته عهد فطري دی الله هر یو انسان په فطرت باندې پیدا کړی فطرت دین دی مسلمان پیدا کړی او چا ویلی دي چې د دې عهد نه مراد هغه عهود دي چې کوم الله تعالی په تورات کې دا د یهودو نه اغوستي په نبي علیه السلام باندې د ایمان د راوړو. خو اصل خبره دا ده چې دلته کې عهد الله د دې نه مراد هر قسمه وعده ده هر قسمه وعده هغه که د الله او د انسان په منځ کې شوي که هغه د رسول او د امتی په منځ کې شوي او که هغه د دوو انسانانو په منځ کې شوي دا ټول عهود چې کوم دی دا څوک ماتی نو دا فاسق دی. من بعد میثاق وروسته مضبوط والی د هغې نه ویقطعون او پرې کوي ما هغه څه امر الله چې حکم کړی الله تعالی بي د هغې ان یوصله چې یو ځای شي یعنې تمام تعلقات اگر الله او د بنده په منځ کې کم تعلق دی که د رسول او د امتی په منځ کې کم تعلق دی که د ګاونډي او د ګاونډي په منځ کې کم تعلق دی که د دوستانو په منځ کې کم تعلق دی که د پلار او زوی په منځ کې کم تعلق دی دا ټول تعلقات پرې کوي. چې یو سړی تعلق پرې کړي نو ځمکه کې خود به خود فساد راشي ځکه بیا د الله حقونه خو ته نه پیژنې د پیغمبر حقوق نه پیژنې دغه شان د ګاونډي حقوق نه پیژنې تعلق دې پرې که پلار سره مور سره تعلق کټ که حقوق نه پیژنې د رشته دار او د مرګري حقوق بیا نه پیژنې هغه تا تعلق کټ که نه ځمکې خود به خود فساد راشي. نو الله فرمایي ویفسدون فی الارض او فساد کې په ځمکه کې نه دا کفر او شرک خو په خپله باندې یو فساد دی او بیا چې ته تعلقات پرې کړې نو د بل حقوق په څه ادا کړې نو بیا خود به خود هغه ځمکه چې کوم دی نو دا ختمه شو بګړاو شوه ځکه دا دین اسلام دا څه شی دی دا مجموعه د هغې حدودو ده کوم چې الله د یو حق په بل باندې ایښودی دی بس د الله په تا باندې څه حق دی پیغمبر د باندې څه حق دی د یو انسان د باندې څه حق دی د یو ګاونډي د باندې څه حق دی د مور و پلار د بچي د باندې څه حق دی دا دین خو ټول د هغې حقوقو مجموعه ده. نو چې کله تا را تعلق پرې کړه نو تمام دین دی ګډوډ که نه ځمکې کې فساد راغی. دا دنیا چې الله تړلې ده دا انسان چې د امن زندګي تیری دا خو چې ته د دې حقوقو رعایت ساتې نو هله به د امن زندګي تیری کله چې دا حقوق پرېښودل دا تعلق دی پرې که ختم دی که دا کم پړي باندې الله را تمام انسانان داسې تړلي که هغه پرې که نو بیا خو خود به خود په ځمکې فساد راغی. نو ویفسدون فی الارض فساد کې په ځمکه کې نو دغه فاسقین دي. نو اولئک دا خلقهم الخاسرون دیو نقصان مندونکي دي. نو دې آیت کې اعتراض په قرآن باندې چې ټیک شوه قرآن کریم په مثل خو موږ یو آیت نشو پیش کولی خو موږ دا خبره په شک کې غورځوي چې که دا د الله کلام وی نو بیا به د دې حقیرو څیزونو ذکر الله نه کوو ځکه الله ډېر زیات لوی ذات دی یو مالدار سړی د غریب په نوم باندې هغه ته ځان بد ښکاري بیا الله به څنګه د دې څیزونو ذکر کوو نو الله د هغې حکمت بیان که چې ګوره هر انسان دا اعتراض نه کوي بلکې هغه انسان اعتراض کوي چې هغه کافر ګمراهی عهد یې مات کړی فساد په ځمکې خورول غواړي ټیم شته
څومره ورپسې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا د ډېر لرې نه په توحید باندې دلایل شروع بیا د قرآن کریم ذکر وشو که تاسو په شک کې د دې په مثل باندې پیش کړئ دا یې د نبي علیه السلام په رسالت باندې په دلیل کې پیش کړی چې پیغمبر علیه السلام د الله نبی دی رسول دی ځکه د ده سره داسې یو معجز کتاب دی نو په توحید او رسالت باندې دلایل ذکر شول وس د دې ځای نه الله تعالی د انعاماتو سلسله جاری کوي او دې خبرې طرف ته اشاره کوي چې انسانه ما تا ته د توحید دلایل د دې دپاره بیان کړل چې ته ما یو منې ما د رسالت دلایل تا ته د دې دپاره بیان کړل چې ته نبي علیه السلام زما رسول منې پیغمبر یې ومنې ایمان پرې راوړې خو که ته په دې توحید په دلایلو کې غور ته تیار نه یې ستا سره دومره فرصت نشته که ته د رسالت پر دلایلو کې غور او فکر ته تیار نه یې نو بیا درته یو اسانه بله لار ښیمه ما د باندې څه انعامات کړي څه احسانات مې د باندې کړي د دنیا ته نوې ما وجود ته راوستې ته چې کوم دی نو بیا به نه بیا به په قیامت کې وجود ته راولم او دنیا کې چې مې وجود ته راوستې هو الذي خلق لکم ما فی الارض جمیعا بیا پر ځمکه کې چې سړي راټول مې ستا د پیدې لپاره پیدا کړل ستا په سر باندې و چتونه دي ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات او بیا ای انسانه پتا خو مې یو خصوصي نام دا کړی دی واذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه هلته کې آدم علیه السلام چې ستا نیکه هغه مې مسجود الملائکه ګرځولی او فرشتې نوراني مخلوق مې ورته په سجده باندې غورځولي ته مې د فرشتو نه هم هغه اوچت کړې چې د ځمکې خلافت مې تاله چې دی نو دا درکه د ځمکې خلیفه مې وګرځولې پر ځمکه مې حاکم وګرځولې دا هر سره ستا محکوم دي او تا ته فرشتو غونده کې مخلوق سجده کړې ده نو ته چې کوم دی دا دومره انعامات مې درکړي نو که تا سره دومره فرصت نشته چې ما د توحید دلایل بیان کړل په هغې کې غور او فکر وکړې که ستا سره دومره فرصت نشته چې ما د رسالت دلایل بیان کړل هغې کې ته غور او فکر وکړې نو بیا پرې انعاماتو خو غور او فکر وکړه که نه دا احسانات زما خو لږ په ځان باندې رعایت کړه که نه بیا پرې خپل ګریوان کې خو لږ سوچ وکړه چې کم محسن ذات په ما باندې دا احسانات کړي چې د آدم نه وجود ته راوستیم او بیا دنیا کې زما د زندګۍ د بقا لپاره څومره بهترین اسباب پیدا کړي او بیا په تمامو کائناتو کې ما له څومره لوی عزت را کړی مسجود الملایکه یې ګرځولې د ځمکې خلافت یې مال را کړی دی نو د دې نه خو د هغې محسن هغه احسانات په ځان باندې ومنه د هغه سره خو شریک مه جوړوه د هغه د پیغمبر د هغه دشمني خو مه کوه نو د دې سره د انعاماتو سلسله الله تعالی د دلایلو نه وروسته هغه بیانې ګورئ نو کیف تکفرون څنګه انکار کوئ تاسو بالله د الله نه وکنتم او حال دا دی چې وایي تاسو امواتن مړه فاحیاکم پس ژوندي کړئ تاسو څنګه انکار د الله نه کوئ وکنتم امواتن او حال دا دی تاسو مړه وئ فاحیاکم پس ژوندي کړئ تاسو وستاو ذهن ته به دا یو اشکار راځي چې موږ خو د سره ډوونه نو مړه څنګه وو نو مړه وئ تاسو دا انسان د ټولو نه اول په مختلفو ذراتو کې چې کوم دی نو مړ پروت دي څوک د غنمو د دانې په شکل کې څوک د ټماټر د دانې په شکل کې څوک د پیاز د پوستکي په شکل کې څوک د مثالو د ټکړو په شکل کې الله دا ذرات چې دی نو دا یو ځای ته راغونډ کړي وستاسو چې کوم څه پخوئ داسې ترکاري وغیره هغې کې د مثالې ته لږ غور وکئ دې مثاله کې مختلف هغه پوستکي پټونه یې بګې څه بګې د بنګال سره هندوستان نه څه بګې چې کوم دی نو د چینا نه د دې نه مختلف د دنیا اشیا راغونډ کړی شوي او د هغې نه یو مثاله جوړه شوي دغه شانتې غنم تاله د پنجاب نه راځي او دغه شانتې مالګه د کوم ځای نه راځي سوډا چې کوم دی کې ورواچې د کوم ځای نه راځي د هغې سره سره چې کوم دی نو غوړي د کوم ځای نه تیارېږي او د کوم فصل نه به تیار شي هغه فصل به کوم ځای شي د دې دنیا د مختلفو ځایونو نه الله دا انسان چې دی نو دا راغونډ که نو دې ذراتو کې دا انسان دا مړ پروت او بیا د هغې نه وروسته هغه منې په شکل کې انسان چې د هغې خوراک خلاصه وه چې د غونډې دنیا نه الله راغونډ که په هغه شکل کې دی مړ پروت د هغې نه وروسته نطفې نه علقه مزغه وغیره رو الله تعالی بیا د مور په خېټه کې 4 میاشتې پس د انسان ته روح ورواچو نو فاحیاکم پس ژوندي کړئ تاسو نو کفار اعتراض کوي چې انسان مړ شي او ذرې ذرې شي دره ذرات چې کوم دی نو بهر ته خواره شي نو الله به یې څنګه راپاسوي
نو موږ وایو ذرات پې څومره خواره شي. مثال په طور دې ځای کې انسان مړ شو، چاپېره یې هوا دی، غرونو پرې لمنو کې هغه خور که، یا سیلاب راوت د دې ځای نه ویوړ خوړ ته سیند ته او بیا راغ کراچۍ سمندر ته یې ورسوځه. او را کم مخکې چې په غذا کې ته پروت وي د دنیا را کمو کمو ځایونو نه الله راغونډ کړي، نو بیا الله څنګه دوباره نشي راغونډولی. نو وکنتم امواتا تاسو مړه وئ فاحیاکم الله ژوندي کړئ. دا ذرات دا غلا درې هر سره پرې شکل کې د انسان مړ پروت و، د دې نه وروسته چې ژوندی که پرې کې دومره ټیم نه لګي، نو الله فا راوړه ښه تاسو ولې فا لپاره د تعقیب مال وصل راځي. او ورپسې ثم یمیتکم بیا به مړه کې تاسو. نو بیا انسان بلا زندگی تیره کړي نه 80 80 کاله 100 کاله 6 کاله، نو بیا ثم دپاره تر اخره راځي. نو الله ثم ذکر کا، نو ثم یمیتکم بیا به مړه کې تاسو، او بیا به تاسو خواره واره ذرات شئ، بیا به ختم شئ. او ثم یحییکم بیا به ژوندي کوي تاسو د قیامت په ورځ باندې، بیا الله تعالی تاسو راپاسئ. او ثم الی ترجعون بیا به دغه الله طرف ته تاسو واپس ګرځئ. نو دا یو انعام الله ذکر که چې دا د انسان د جسم سره خاص دی. ورپسې نور انعامات خواره واره انعامات چې که ته په دلایلو کې غور نه کې، د هغې نه زما توحید د رسالت په هغې کې دلایلو کې راته غور فرصت نشته، نو دا انعامات خو په ځان باندې رعایت که. اوس ورپسې هو الذي الله ذات خلق لكم نور مزید انعامات خلق لكم چې پیدا کړي دي ستاسو لپاره، لکم کې رالام د پاره د انتفاع، ستاسو د نفع لپاره الله تعالی پیدا کړي دي. څه ما غس فی الارض چې پس مکه کې جميعا ټول، نو دا ټول ستاسو د نفع لپاره پیدا کړي. نه بعضې انسان د خوراک نه فعالي، بعضې چې کوم دی تاسو سره لباس نه فعالي، او څه د آخرت دپاره بطور عبرت د نفع لپاره استعمالیږي. د دې نه ګورې دا لازمي نه ده چې دا ټول د نفع لپاره نو ته خوره یا استعمالوه. بعضې راسې موضي اشیایي چې هغه ته خوړی هم نشي، زهریله او نه چې کوم دی نو عام استعمال کې نور راوستی شي، خو هغې کې یوه نفع یې خوا که دغه نفع یې مونږ ته معلومه یې او که نه خو څه نه سپرې کې چې دی نو دا نفع ده. مولانا شرپالي تانوي رحمت الله علیه لیکلي وایي که نوره نفع مونږ ته معلومه نه شي، دومره نفع خو مونږ ته معلومه ده چې الله د دې خالق دی، د الله هغه قدرت خو د دې نه معلومیږي که نه، او یو څیز خو به د آخرت دپاره عبرت خو یي که نه. یو مفسر لیکلی هغه چینا کې چینا والا چې کوم دی د ماشو په خلاف باندې سپری راویسته او دغه سپری ورته کول ختم یې کړل، داسې امراض ولګېدل چې کله تحقیق وشو نو فضا کې داسې موضي اشیا او جراثیمو چې هغه د هغې دفاع صرف د ماشو کولی شو بل څه نشوه کولی، په دې وجه باندې ماشي دې ختم کړل. نو بیا د نورو ملکونو نه ځان راوغوښتل چېرې د امراض چې کوم دی نو ختم شي. نو هر نمونه تفسیري کبیر کې پوره یو اوږده واقعه چې دی هلته لړم ذکر شوی ټیم نشته، نو هر څیز الله ستاسو سره پیدې لپاره پیدا که. او بیا نو ثم استوا بیا اراده وکړئ للسماء اسمان طرف ته، نو فسواهن برابر جوړ کړل 7 سماوات و اسمانونه. لکم چې تاسو دغه علمي حیات کې نه وایي راتبه پکې چې کوم دی ناسې اختراع ده ځانه علمي حیات والا وضع کړي، نور الله و اسمانونه دا برابر کړه. بار کې تفصیل پې نه کوو ټیم نشتی، که موقع انشاءالله بله ورځ پې څه نه څه تحقیق وکړو. وهو او دغه الله بكل شیء علیم پارسی باندې عالم دی. نو نن آیتونو کې په قرآن اعتراض د هغې جواب د هغې نه وروسته انعاماتو سلسله چې کوم دی الله انسان ته بیانوي، که په دلایلو کې غور او فکر نه کوي دا احسانات او انعامات په ځان باندې رعایت که او د دې محسن قایله شه.